الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. قاضی بیضوی رحمه الله فرمائی والباء متعلقة بمحذوف. بسم الله الرحمن الرحیم کے دا با متعلق دا تر محذوف پوری. تقدیره بسم الله اقرأ. غرض د قاضی بیضوی رحمه الله دلته پنځه مباحث دي په بسم الله الرحمن الرحیم کې. اول مبحث نحوی ده، دوهم مبحث بلاغتی ده، دریم مبحث کلامی ده، څلورم مبحث لغوی ده او پنځم مبحث خطی ده. نو دا پنځه مباحث په بسم الله الرحمن الرحیم کې درته بیانوي. اول مبحث نحوی ده. نحوی مبحث په بسم الله الرحمن الرحیم کې دا ده چې په بسم الله الرحمن الرحیم کې دا با حرف جر ده او د حرف جر تعریف او اثر تاسو په شرح 100 عوامل کې داسې ذکر کړی دی چې حروف جاره چې دي موضوعه لافزاء معاني الافعال او شبهها الى الاسماء. حروف جاره چې دي د افعال معناګانی او یا د مشتقات معناګانی اسماء ته مفزی کوي. لکه مررت بزیدن د مررتو معنی زید ته مفزی کړه. ذهبت بزیدن نو د ذهبتو معنی زید ته مفزی کړه. دارنګه د مشتقات معناګانی د مجرور ته مفزی کوي، د اسماء ته مفزی کوي. نو اوس د دې لپاره د فعل یا د شبه فعل سره تعلق پکار دی. نو حرف جر به د فعل یا د شبه فعل پورې متعلق وي. نو اوله نحوی مسأله پکې دا ده. اوله نحوی مسأله پکې ګوره دا ده چې با حرف جر ده او حرف جر به د فعل یا د شبه فعل پورې متعلق وي. ولی به متعلق وي؟ شاباش. با حرف جر ده او حرف جر به د فعل یا د شبه فعل پورې متعلق وي. ولی به متعلق وي؟ ځکه دا د همدې لپاره وضع شوی دي چې د فعل یا د شبه فعل معنا اسم ته مفزی کی. نو چې د فعل یا د شبه فعل معنا اسم ته مفزی کوي نو خو ضرور به د فعل یا د شبه فعل پورې متعلق کیږي. نو با حرف جر ده د دې متعلق به فعل یا به شبه فعل. دا یو مسأله پکې زده کړه. بیا درته وایم با حرف جر ده د دې متعلق به څو کې فعل یا شبه فعل. ولی به داسې وي؟ ځکه دا د فعل یا د شبه فعل معنا اسم ته مفزی کوي. نو چې د فعل یا د شبه فعل معنا اسم ته مفزی کوي نو ضرور به تر فعل یا د شبه فعل پورې متعلق کیږي. نو متعلق به فعل یا به شبه فعل. دوهمه مسأله پکې زده کړه. دا متعلق چې فعل یا شبه فعل ده دا کله مذکوری او کله محذوفی. نو چې مذکوری دې ته ظرف لغو وایي او چې متعلق حذفي دا فعل یا شبه فعل حذفي دې ته ظرف مستقر وایي. نو متعلق په دوه قسمه دي، ظرف لغو یا ظرف مستقر. که مذکور نو ظرف لغو ورته وایي او که حذف شوی نو ظرف مستقر ورته وایي. دوهمه مسأله زدم کړه کنه. دریمه مسأله ظرف مستقر کې دا فعل حذف شوی نو دا فعل چې کوم حذف شوی دا به په دوه قسمه دي. یو فعل عام ده، دوهم فعل خاص ده. که مخصوصی قرینه ور باندې دلالت کولو د حرف جر نه بغیر بل مخصوصی قرینه ور باندې دلالت کولو نو دا فعل خاص ده. او که د حرف جر نه بغیر بل مخصوصی قرینه ور باندې دلالت نه کولو هغه فعل عام ده. نو یو فعل عام شو بل فعل خاص شو. نو ظرف مستقر په دوه قسمه ده. یو هغه دی چې فعل عام پکې مقدري، دوهم هغه دی چې فعل خاص پکې مقدري. نو فعل عام بدی ته وایو چې مخصوصه قرینه ور باندې دلالت نه کوي د حرف جر نه بغیر، او فعل خاص بدی ته وایو چې د حرف جر نه بغیر بل مخصوصه قرینه ور باندې دلالت کوي. څو قوانین هم زده کړو. درې قوانین هم شابه زده کړو. اول قانون هم شابه دا زده کړو چې حرف جر به د فعل یا د شبه فعل پورې متعلقي. ولی به متعلقي؟ ځکه دا ابزاء د معنا د فعل یا د شبه فعل راولي اسم ته. نو خامخا به د فعل یا د شبه فعل پورې متعلق کیږي. دویم دا دی چې دا فعل یا شبه فعل دا که په لفظ کې ذکر شوی نو ظرف لغو ورته وایي او که په لفظ کې نو ذکر شوی نو ظرف مستقر ورته وایي. ظرف مستقر کې بیا درته دریمه خبر کوم. ظرف مستقر کله فعل خاصي دا مقدر فعل او کله فعل عامي
فعل خاص دی ته وایي چې د حرف جر نه بغیر بل مخصوصه قرینه ور باندې دلالت کوي او فعل عام دی ته وایي چې د حرف جر نه بغیر بل مخصوصه قرینه ور باندې دلالت نه کوي. دا درې نحوي خبرې تمهیدی چې د زده کړې اوس بسم الله تراشه او د قاضي بیضاوی غرض تراشه. قاضي بیضاوی سے فرمایي چې په بسم الله الرحمن الرحیم کې دا با حرف جر ده او د دې متعلق حذف ده، په دې متعلق به فعل یا شبه فعل وي نو ظرف مستقر ده. دا فعل یا شبه فعل فعل عام ده که فعل خاص ده او صحیح نه اول داسي وایا غرض اول خدا دري نحوي قوانين زده کا دا غین روسته اوس ترکیب تراشه نو ترکیب دی داسي کوي چې با حرف جر ده او چې با حرف جر شي نو د دې متعلق په لفظ کې نشته نو دلته متعلق حذف ده. نو په دې متعلق کې دوه احتمال دي. اول احتمال په متعلق کې دا دی چې متعلق اسم شي، دویم احتمال په کې دا دی چې متعلق فعل شي. نو چې متعلق اسم شي دا د کوفیانو مذهب دی او چې متعلق فعل شي دا د بصریانو مذهب دی. بیا د بصریانو په مذهب کې دوه مذهب دي چې متعلق فعل شي نو بیا پکې دوه احتمال دي. یو احتمال دا دی چې فعل عام متعلق شي، فعل عام پکې مقدر شي، او دویم احتمال پکې دا دی چې فعل خاص پکې مقدر شي. نو ټول څو احتمال شو؟ درې. په متعلق کې درې احتمال شو. اول دا چې متعلق اسم شي، دویم دا چې متعلق فعل عام شي، دریم دا چې متعلق فعل خاص شي. که متعلق اسم شي نو دا د بصریانو مذهب دی او چې نه د کوفیانو مذهب دی، او چې متعلق فعل شي نو دا د بصریانو مذهب دی. بیا په بصریانو کې اختلاف دی، څوک فعل عام مقدر کوي ابدا او څوک فعل خاص مقدر کوي چې هغه اقرا او دی. اقرا او فعل خاص دی، ابدا او فعل عام دی. په دې پوه شئ؟ نو اول مذهب دا دی چې متعلق فعل عام دی ابدا او. د دې لپاره دلیل دا دی چې دا فعل عام متعلق د اکثر افعال وي. یو دلیل لدی وجنه د بسم الله متعلق بوي، فعل عام د اکثر افعال د لپاره متعلق دی نو د بسم الله د لپاره بم متعلق وي. یو دلیل. دویم دلیل ورته دا دی چې په د فعل عام په تقدیر کې د حدیث سره موافقت راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي كل امر ذي بال لم يبدا فيه ببسم الله ورالته لم يبدا ذکر کړی دی. نو په حدیث کې د فعل عام پورې تقدیر راغلی دی. وای شوي؟ نو اول مذهب دا دی چې فعل عام مقدر دی. فعل عام ولې مقدر دی؟ دو دلیل دي. یو دلیل دا دی شابسي چې دا متعلق د اکثر افعال دی. دویم دلیل په حدیث کې تعلق د فعل عام پورې راغلی دی. کل امر ذی بال لم یبدا. وای شوي؟ دویم مذهب دا دی چې متعلق اسم دی ابتدائی. د قاضي ترتیب دا دی اول فعل عام متعلق شو، دویم شابسي اسم. د دوی لپاره دلیل دا دی چې ابتدائی کا مقدر کوي نو دا جمله به اسمیه شي او اسمیه جمله په دوام او په استمرار دلالت کوي. نو علی الدوام او علی الاستمرار د الله په نوم باندې شروع کوم نو بازي اسم مقدر کوي. خو قاضي مبارک دلته نه فعل عام مقدر کوي او نه اسم مقدر کوي بلکې دې فرمایي چې دلته فعل خاص مقدر دی. صحیح؟ دلته اقرأ مقدر دی. بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ. او د دې لپاره دلیل دا دی چې فعل خاص په ځکه مقدر کوي چې ما درته ویلو چې یو فعل عام دی. فعل عام بچاته وایو چې د حرف جر نه بغیر بل مخصوصه قرینه ور باندې دلالت نه کوي، او فعل خاص بچاته وایو چې د حرف جر نه بغیر بل مخصوصه قرینه ور باندې دلالت کوي. دلته په اقرأ باندې دا ورستنه فعل دلالت کوي. فعل نه فعل لغوي مراد ده. دا ورستنه چې موږ کوم کار کوو کنه دا کوم کار چې ورسته کوو دغه ور باندې په اقرأ دلالت کوي. ورسته زموږ عمل د مقروءات نه ده. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. الحمد د مقروءات نه ده، د مأکولات نه ده، د مشروبات نه ده، د مذهوبات نه ده، د څه شي نه ده شابه د مقروءات نه. نو ورسته دا زموږ فعل لغوي دا د مقروءات نه ده. نو چې د مقروءات نه ده نو اقرأ پکې مقدر ده. بیا قاضي مبارک یو قاعده ذکر کوي وکذالک یزمرو
یعنی چې د کم فعل لغوي اراده کړی وي نو د دې فعل لغوي نه مشتقي جوړ کا او هغه د بعد لپاره متعلق کا. لکه تا د سفر اراده کړی وي، سفر یو فعل لغوي دی، نو تا د سفر اراده کړی دا سفر یو فعل لغوي دی، نو د دې سفر نه یو مشتقي جوړ کا چې اسافرو دی او هغه د بسم الله د لپاره متعلق کا. که سفر د کولو اسافر بسم الله الرحمن الرحیم. کتا عقل کولو نو عقل یو فعل لغوي دی، نو د دین یو مشتقي جوړ کا فعل اصطلاحي ته نه جوړ کا چې اکلو دی او هغه د بسم الله د لپاره متعلق کا اکلو بسم الله الرحمن الرحیم. کتا شرب کولو شرب یو فعل لغوي دی، نو د دین فعل اصطلاحي او مشتقي جوړ کا چې اشربو دی او هغه د بسم الله د لپاره متعلق کا اشرب بسم الله الرحمن الرحیم. او کتا قرأت کولو نو اقرأ مقدر کا. تر دې ځې پوری ان شاء الله چې پوه شو کپوی نه شوي. اوس متن تراش وای والباء قاضی مبارک فرمای والباء متعلقه بمحذوف. سبق مې درته ویلې ده، نو په دې متن کې به تکرار هم راشي. تکرار به داسې راشي چې ګوره با حرف جر ده متعلق غواړي، متعلق ځکه غواړي چې حرف جر د دې لپاره وضع شوی چې معنا د فعل یا د شبه فعل اسم لره مفزي کی، نو فعل یا شبه فعل به ورته متعلق وي او دا متعلق کله محذوفي کله مذکوري، کله مذکورو ظرف لغو ورته وي، کله محذوف ظرف مستقر ورته وي. بیا چې محذوف وي نو یا به فعل عام محذوفي یا به فعل خاص محذوفي. صحیح شو؟ نو فعل عام دی ته وي چې د حرف جر نه بغیر بل مخصوصه قرینه ور باندې دلالت نه کوي، او فعل خاص دی ته وي چې د حرف جر نه بغیر بل مخصوصه قرینه ور باندې دلالت کوي. نو د بسم الله متعلق څه شی دی؟ نو په دې کې درې احتمال دي. یو احتمال دا دی چې متعلق فعل عام دی، دویم دا دی چې اسم دی، دریم دا دی چې فعل خاص دی. نو څوک چې فعل عام متعلق ګرځي دا غو اول دلیل دا دی شابسي چې دا متعلق د اکثر افعال وي. دویم دلیل دا دی چې په حدیث کې ابدأ لم يبدأ دا فعل عام متعلق شوی دی، او څوک چې ابتدائي متعلق ګرځي نو دا غوي دلیل دا دی چې د دې نه بیا جمله اسمیه جوړیږي او جمله اسمیه په دوام او په استمرار دلالت کوي. قاضی بیضاوی څه وایي شابسي چې متعلق فعل خاص دی چې اقرأ دی، قرینه ورته د ورستنی سورۃ فاتحه دا ځکه فاتحه د مقروءات نه ده، نو ورستنی فعل لغوي چې د هر جنس نه وو نو دا غینه ورته مشتقي جوړوا او هغه خاص فعل ورته متعلق ګرځوا. که سفر کوي نو اسافرو، که اکل کوي نو اکلو، که سکاک کوي نو اشربو، او که قرأت کوي شابس نو اقرأو. نو فرمای تقدیره د دې تقدیر دا دی چې بسم الله الرحمن الرحیم اقرأو، بسم الله اقرأو. تقدیر دا دی چې بسم الله اقرأو، لأن الذي يتلوه دلیل ورته دا دی ځکه چې د دې بسم الله الرحمن الرحیم پسې ورستنی عمل مقروء وندا د مقروءات نه دی. نو چې ورستنی عمل د مقروءات نه دی نو د دې مقروء د ورستنی عمل د چا نه دی شابسي د مقروءات نه. ورستنی فعل لغوي د مقروءات نه دی، نو د دین ورته فعل جوړ کا او مخکې ورته مقدر کا یا ورسته ورته مقدر کا. وکذالک قانون کلی ذکر کوي، وکذالک یثمر دارنګ به مقدر کوي کل فاعل هر فاعل ما يجعل اغه فعل يجعل التسميه مبدا له چې دا ورته بسم الله مبدا ګرځي. یعنی چې د یو فعل اراده دی کړی د یو فعل لغوي نو د دې فعل لغوي نه مشتقي جوړ کا او دغه مشتقي ورته متعلق کا. وذلك اولى او دا فعل خاص چې ما مقدر کړو دا اولاد من ايزمر ابدأ د دینه چې فعل عام مقدر کی نو د فعل عام نه دا اولاد. وذلك اولى نو ګوره د فعل عام ولو باندې دا دوره د کوي، یو رد ور باندې کوي لعدم ما يطابقه، دویم رد ور باندې کوي وما يدل عليه. لعدم ما يطابقه یو رد ده او ما يدل عليه دویم رد ده. دا په فعل عام ولا باندې رد کوي. اول رد لعدم ما يطابقه، یعنی په تقدیر د ابدأ باندې داس یو فعل لغوي نه موجوديږي چې هغه د مقدر سره مطابق شي او ور باندې صادق شي. ځکه ورسته فعل لغوي او فعل حقيقي چې ذکر شوی هغه د قبيله د مقروءات نه ده او مقروء په ابدأ نه ور صادق کیږي. کورسته فعل لغوي او فعل حقيقي د مبدوءات نه نو تابع ابدأ مقدر کړو. خورسته فعل لغوي او فعل حقيقي مرته وي دا د چا نه ده شابسي
دا د مقروءات نه ده او دا مقروءات په ابدأ نو ور صادق کیږي لا یطابقه یعنی لا یصادقه لعدم ما یطابقه لوجد عدم د داسې فعل حقیقنا لعدم ما مې د چانه عبارت کړو دا تاسو چې وکم د دې وجنه اگر چې سبق به خوند شو تاسو د خص د شي لګ ورته متوجه شي د ما معنا به 50 سره کو فعل حقيقي او فعل لغوي لعدم ما لوجد عدم د اغه فعل حقيقي او د فعل لغوينا يطابقه چې هغه په دې ابدأ ور صادق شي ورسته داسې فعل حقيقي او لغوي نشته چې هغه په ابدأ ور صادق شي ورسته خو چې کوم فعل حقيقي او لغوي ذکر شوی هغه د مقروءات نه دی او مقروءات خو په ابدأ ور صادق کی خو شور باندې دا یو دلیل او دویم دلیل ورته ذکر کوي و ما يدل عليه یعنی لعدم قرینه تدل عليه دلته څه قرینه نشته چې هغه په ابدأ باندې دلالت کوي نو ده په فعل عام ولا باندې رد او ابتدائي د عطف ده په ابدأ یعنی ازمار د اقرأ اولاد د ازمار د ابتدائینم په ابتدائي ولا باندې رد کوي چې اسم مقدر کړي ده وجه دا چې دلته چې ابتدائي مقدر کی نو بسم الله الرحمن الرحیم به د ثابتون پورې تعلق لري او د حاصلون پورې به تعلق لري نو ګوره دلته دوه شیان مقدر شو ابتدائي مبتدا او ثابت او حاصل دا ورته خبره نو تقدیر ته پکې زیادت ته تقدیر ته پکې ضرورت راغی او تقدیر خلاف الاصل دی نو چې څومره پکې کمبوتی دومره اولای نو فرمایي چې د دې ابتدائي نم بهتر دی ولی بهتر دی لزیادت ازمارین فيه ځکه پدې کې ازمار به ډیر راځي یو ابتدائي مقدر کیږي دوهم ثابتون مقدر کیږي خو شو کپنه شو اوس د اولو دلایل والو نه جواب د خو پیردونه وکړه خو دا غوی د دلایل نه خو جوابونه ونه کړه نو دا غوی د دلایل نه جواب وکړه چا چې فعل عام مقدر کړو د ابو اول دلیل څو فعل عام چې ده دا متعلق به د اکثر افعال ده نو تاسو ورته جواب ورکړئ چې دا تقدیر د فعل عام دا قاعده کلیه نه ده فعل عام به هغه ځکه مقدر کوي چې قرینه د خصوص نه موجوده او چې کله قرینه د خصوص موجوده شي نو الته فعل خاص مقدر کا په قرینه په مقتضا د قرینه دلته خو قرینه شته کنه ځکه ورسته فعل حقيقي د مقروءات نه د دویم دلیل نه جواب څه دی دویم دلیل هم خیال کې شته حدیث کې فعل عام مقدر نو جواب دا دی چې په حدیث کې لم يبدأ د لم يبدأنا د حرف جر تقدیر مراد نه دی چې حرف جر د لم يبدأ پورې متعلق کا د لم يبدأ معنا اثبات فی الابتداء دی تلفظ په لفظ د ابدأ نه دی مراد كل امر ذی بال لم يبدأ د لم يبدأنا تلفظ په لفظ د ابتداء نه دی مراد بلکې د لم يبدأ معنا د اثبات فی الابتداء چې په ابتداء کې بسم الله ثابت نه هغه اجزمی د حدیث معنا دا ده چې هر امر ذی بال چې په ابتداء کې اثبات د بسم الله نه راغله نو هغه اجزمی د حدیث معنا دا نه ده چې تلفظ په لفظ د ابتداء نه راغله هغه اجزمی او ستا مقصد خدا ده چې تلفظ په لفظ د ابتداء ثابت کی وتقدیم المعمول ها هنا غرض پدې کې دفع د اعتراض ده خلاصه د اعتراض دا ده چې دلته تا فعل خاص مقدر کو چې اقرأو ده خدا اقرأو عامل ده عامل مقتضی وي او بسم الله الرحمن الرحیم دی ورته معمول کړو معمول مقتضی نو مقتضی خو د مقتضا نه مقدمی نو دلته د معمول ولې مقدم کړو د مقتضا دی ولې مقدم کړو نو دی ورته جواب کوي چې وتقدیم المعمول ها هنا اوقعوا د اوقعوا معنا د احسن وقوعا تقدیم د معمول دلته ډیر خپل واقع شوه دی اوقعوا څه معنا احسن وقوعا ده کما فی قوله تعالی لك پدې آیات کریمه کې چې تقدیم د معمول راغلی دی چې بسم الله مجریها و مرساها معترض اعتراض کوي چې دا مثال دی مطابق د ممثل سره نه دی وجه دا چې بسم الله مجریها کې درته ترکیب کوم مجریها دا یا ظرف دی نو فلا یکون عاملا بسم الله مجریها مجریها چې ظرف شي نو په بسم الله کې عمل نشي کولای او که مجریها مصدر شي نو بیا عامل نشي کېدی په بسم الله کې ځکه معمول د مصدر په مصدر نه را مقدم کیږي نو دا خو د بسم الله اقرأو د لپاره مثال نشي کېدی بسم الله اقرأو کې خو اقرأو په بسم الله کې عامل کېدی او بسم الله مجریها کې دا مجریها په بسم الله کې عامل نشي کېدی ولې نشي کېدی مجریها کې دوه احتمال دي یا ظرف دی یا مصدر دی که ظرف شي عامل نه دی که مصدر شي عامل کېدی شي خو تقدیم د معمول په نشی راتلی
ځکه معمول د مصدر په مصدر نه مقدم کیږي ځکه مصدر ضعیف العمل دی. تاسو ورته جواب ورکړئ چې دا تمثيل په دې کې نه دی چې معمول په عامل مقدم شو، بلکې دا تمثيل صرف د دې لپاره دی چې تقدیم اوقع دی، قطع نظر د دې نه چې دا مقدم معمول د مؤخر دی کنه دی. تمثيل د څه لپاره دی شابه؟ د اوقعیت د تقدیم د لپاره، د اوقعیت د تقدیم د لپاره چې بسم الله په دې مجریها مقدم شو، قطع نظر د دې نه چې معمول دی کنه دی، خدا تقدیم اوقع دی. نو بسم الله مجریها کې دو ترکیب دي. یو ترکیب دا دی چې بسم الله د ضمیر د ارکبو نه حال کوي، ارکبو دلته مقدر کوي، ارکبو فعل او فاعل، دا فاعل به ذل حال، او بسم الله دا متلبسین پر مقدر کدا ته حال. ور ټول ترکیب درته وکم، ارکبو متلبسین، ارکبو فعل او فاعل، شاباش. بسم الله دا متعلق تر متلبسین پوری، متعلق سره د متعلق نه حال، او مجریها دا ورته مفعول فيه وقت جریانها. ارکبو متلبسین بسم الله وقت جریانها. په دې پوه شو. یو ترکیب دا دی. او دویم ترکیب دا دی چې دا مجریها دا مبتدا مؤخره ده، او بسم الله خبر مقدم ده، مبتدا سره د خپل خبر نه دا جمله اسمیه ده. نو خلاصه دا چې بسم الله په اقرأو مقدم کړه، دا تقدیم اوقع ده. اوقع څه معنا؟ احسن وقوعا. اوس د دې اوقعیت لپاره څلور وجې ذکر کړي، څلور وجې ذکر کړي. ګوره اوله وجه وقوله اياك نعبد، اياك نعبد کوم دا اياك نعبد مقدم شو، دا اوقع ده. اوقع ولده دا اوقعیت څلور وجې دي. اوله وجه اهم لانه اهم، دویم وجه ده وادل، دریم وجه ده وادخل، څلورم وجه ده واوفق. څلور وجې دي کنه. اوله وجه څه ده شاباسي؟ لانه اهم. اوله وجه خلاصه ده چې اسم د باری تعالی دا مهتم بشان ده، او اهتمام د اسم د الله تقاضا د تقدیم کوي. یو دویم وادل على الاختصاص، دا تقدیم د بسم الله الرحمن الرحیم تقدیم د معمول په اقرأو عامل باندې دا په اختصاص دلالت کوي. نو اختصاص مقصود ده. دریم وادخل في التعظیم، بسم الله چې مقدمه شو په دې کې دخل د تعظیم لره. وادخل في التعظیم دا ډیره ادخل ده په تعظیم کې. او څلورمه وجه دا ده چې واوفق للوجود، په دې کې موافقت ده د وجود سره. ګوره اسم د الله په ټولو اشیاء مقدم دی کنه. نو چې اسم د الله په وجود کې په ټولو اشیاء مقدم دی، نو په ذکر کې په ټولو اشیاء مقدم کول پکار دی. نو اوفق للوجود شو. اسم د الله په وجود کې مقدم دی، او په وجود کې ولې مقدم دی؟ ځکه مسمى د هر چا نه په وجود کې مقدم دی. دوهم دا ده چې مسمى د ټول دنیا د پاره او د ټول عالم د پاره اعلی ده، اعلی د وجود ده. کته اعتراض وکي چې تا خو اعلی د وجود ورته ویلې، اعلی خو تابع او غیر مقصود دی. نو جواب دا ده چې د اعلی نه مقصد دا نه دی چې دا به طبعا مقصودی، بلکې مطلب د اعلی نه دا دی چې د عالم ته تر هغه پورې اعتبار نشته، او د کائنات ته تر هغه پورې اعتبار نشته تر څو چې د الله په اسم باندې مصدر شوی نه. نو یو دلیل ورته اهمیت ته، دویم دلیل ورته عدلیت ته، دریم دلیل ورته ادخالیت شو، څلورم دلیل ورته اوفقیت شو. دلته یو اعتراض واردېږي چې عدل، اهم، ادخل، اوفق دا څلور وړه صيغې د اسم تبذیل دي، او صيغې د اسم تبذیل دا مستعملېږي په یو د طرق ثلاثه، او دلته خو په یو طریقه مستعمل نشو. دا صيغې د اسم تبذیل په یو طریقه نه دي مستعملې شوي. تاسو ورته جواب ورکړئ چې دا قانوني کلی نه دی چې صيغه د اسم تبذیل به مستعملېږي ضرور په یو د طرق ثلاثه. صيغه د اسم تبذیل چې کله خبري او مفصل علیه معلومي، نو بیا یو د دې طرق ثلاثه ته ضرورت نشته. لکه الله اکبر، الله مبتدا ده او اکبر خبر ده، صيغه د اسم تبذیل ده، مفصل علیه معلوم ده، لدی وجنه په یو طریقه نه ده مستعمل. وایي معترض بل اعتراض کوي چې ادل علی الاختصاص، د دې نه خدا معلومیږي چې په صورت د تأخير کې عدلیت ده په اختصاص، نو په صورت د تقدیم کې په دلالت په اختصاص، حالل کې په صورت د تقدیم کې د سره دلالت په اختصاص نشته. تاسو ورته جواب ورکړئ چې دلته ادلو په معنا د دالو سره ده، ودال علی الاختصاص. واوفق للوجود، او دا تقدیم د اسم د الله په ذکر کې دا اوفق د وجود سره. فان اسمه تعالی، ذکر اسم د الله چې د په وجود کې مقدم ده په قراءت، کیف لا څرنګه به مقدم نه وقد جعل آلة لها،
اسم اعلی ده د چا د پر اعلی ده د قراءت د پر معترض اعتراض کوي چې اسم اعلی د قراءت شو نو خو بیا اسم غیر مقصود شو نو تاسو ورته جواب ورکړئ چې د اعلی دا معنا نه ده چې مقصود به طبعا د دې معنا دا ده چې د قراءت تب تر هغه پورې اعتبار نه ورکوي تر څو چې مصدر په اسم د الله نه من حيث ان الفعل لا يتم یعنی د الوانی نه معنا دا نه ده چې غیر مقصود به بلکې د اعلی معنا دا ده چې دا فعل چې قراءت ده لا يتم دا نه تماميږي ولا يعتد به شرعا او دته اعتبار نه ورکول کېږي شرعا ما لم يصدر باسمه تعالى ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کل امر ذی بال لم يبدا فيه باسم الله فهو ابتر صحنو کنه تاسو سمبټ کې تاسو ویلي دي کنه افعال عموم نس دي اربابي عقول کونست ثبوتست وجودست حصول او به ویلي دي چې دا حصر نه ده نورم شته دا مشهور دي